السلام علیکم ملګرو. مونږه سیرت شروع کړو ربیع الاول میاشته. مونږه دې ته رسولو چې نبی علیه الصلاۃ والسلام حضرت حلیمه سعدیه هغه چې کوم دی نبی علیه السلام را واغستو خپل مور بیبي آمینه هغې ته حواله کو. بیا د هغې نه پس نبی علیه الصلاۃ والسلام عمر شپږ کاله ته ورسېدو. د هغې نه پس چې کوم دی مور بیبي هم وفات شوه، پلار یې مخکې نه وفات و. د هغې نه پس چې کوم دی د کفالت ذمہواري د هغه نیکه عبدالمطلب صاحب واغسته. هغې به ورسره ډېره زیاته مینه کوله، محبت یې کو. د هغې یو وجه دا وه چې نبی علیه الصلاۃ والسلام یتیم و. او دویم نمبر چې کوم دی وجه دا وه چې نبی علیه الصلاۃ والسلام ته الله تعالی ډېر زیات حسن ورکړی، ډېر زیات ښایست ورکړی. نو دغه چې کم نور نسي د ابو طالب صاحب زامن، د ابولهب صاحب زامن، د هغې نه زیات مینه به چې کوم دی نبی علیه الصلاۃ والسلام سره کوله. یو ورځ چې کوم دی نبی علیه الصلاۃ والسلام د کور نه غیب شوی. ابو طالب صاحب ډېر زیات غمګین او پریشان و. وی چې یا الله زما نه چې کوم دی دا غم او دا فریاد چې کوم دی لرې کړي. څه وخت پس چې کوم دی نبی علیه الصلاۃ والسلام په اوښه باندې ناست راغی. نو په دې کې عبدالمطلب صاحب چې نبی علیه الصلاۃ والسلام ولیدو نو فوراً چې کوم دی دا خبره وکړه چې ای زما غمه ته چې کوم دی ډېر زورور او زما ای نبی علیه السلام ته چې ما ولیدې زما ټول غمونه او فریادونه چې کوم دی ختم شو. دویم چې کوم دی یو پیرا په مکې مکرمې خواته څادر یې واچو او په دې کې چې کوم دی نبی علیه الصلاۃ والسلام ځان سره خوا کې کېنو. هغه نور چې کوم نصي دی هغوی ځان ته نه پرېږدي. نو په دې کې د هغوی پلاران چې کوم دی شکایت وکړو چې بابا ته زموږ د بچو سره مینه نه کوې او د یتیم ماشوم چې کوم دی او د سره ډېر زیاته مینه کوې، وجه څه ده؟ هغه ورته وایي چې یاره دا ماشوم چې کوم دی دا یو یتیم دی او بل چې کوم دی الله تعالی دې ته ډېر زیات ښایست ورکړی. دومره چې کوم دی نبی علیه الصلاۃ والسلام سره مینه وه، محبت. حضرت عبدالمطلب صاحب وفات کېږي. د نبی علیه الصلاۃ والسلام عمر چې کوم دی 8 کاله دی. وروسته صحابه کرام تپوس کوي چې عبدالمطلب صاحب وفات کېدو تاسو یاد شي. نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته وایي او ماته یاد شي زما عمر د 8 کالو. د هغوی جنازه چې روانه وه نو ما ورپسې شاته چې کوم دی تلمه روان وم او ما چې کوم دی ژړل، د سترګو نه مې اوښکې روانې وې. دا څنګه چې عبدالمطلب صاحب د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره مینه کړې وه، دغه شان نبی علیه الصلاۃ والسلام هم د خپل نیکه سره مینه وه، محبت یې. بیا د هغه د وفات نه پس چې کوم دی د کفالت ذمہواري ابو طالب صاحب واغسته چې دا د نبی علیه الصلاۃ والسلام ترو. همدغه شان چې کوم دی د حضرت علی رضی الله تعالی عنه والد صاحب و. هغوی چې کوم دی بیا ډېر په بهترین انداز کې د هغې کفالت وکړو. نبی علیه الصلاۃ والسلام سره ډېره مینه کوله، محبت به یې کو. په لارو کوڅو کې به ګرځېدو، خلکو ته به ویې چې ای خلکه زما وراره په شان چې کوم دی داسې ښایست چا سره شته، داسې حسن چا سره شته، چغې به یې والې. یو ورځ چې کوم دی نبی علیه الصلاۃ والسلام د کور نه بار وتی دی. ابو طالب صاحب په کوڅو کې ګرځي، چغې وهي زما وراره په کوم ځای کې دی. خلک ته تپوس کوي چې دا وجه څه ده ته چې کوم دی ګرځې چغې وهي. هغه ورته وایي چې روټۍ تیاره شوه، زه روټۍ ته کېناستمه خو ما له چې کوم دی روټۍ خوند رانه کړو. ما سره چې نور کله خپل وراره ناست دی په هغه روټۍ کې یو خوند یې، برکت یې، یو ذایقه یې. نن چې کوم دی روټۍ تیاره شوه خو هغه نشته، هغه پسې ګرځمه. عزتمندو ابو طالب صاحب هم نبی علیه الصلاۃ والسلام سره ډېره مینه کړې ده، محبت یې کړی. نبی علیه الصلاۃ والسلام کې د ماشوموالي نه ښه صفات ښه صفات ده چې اول نمبر دروغ به نه وي، دویم نمبر امانت کې به خیانت نه کو. دغه شان د کلي چې څونه زنانه وي سړي وو هغوی ټولو به خپل امانت نبی علیه الصلاۃ والسلام سره کېښودو. حالانکې ورکوټ او ماشوم خو امانتدار و. دویم نمبر چت ته دروغ نه دی ویلي، صادق و. دا ځکه دوی ته چې کوم دی نبی علیه الصلاۃ والسلام ته دا 2 لقب ورکړی شوي دي، صادق او امین. د هغې نه علاوه د هر مشر چې کوم دی به عزت کو، د هر کشر سره به شفقت کو. همدغه شان چې کوم دی د بتانو غیبت به یې کو. په دې باندې چې کوم کفار مشرکین وو هغوی ډېر زیات خفه وو چې دا ولې زموږ دغه بتانو چې کوم دی غیبت کوي. هغوی به بار بار چې کوم دی ابو طالب صاحب پسې راتله چې دا وراره دې منې که دا زموږ د بتانو غیبت ولې کوي. خو لیکن نبی علیه الصلاۃ والسلام په زړه کې د وړوکوالي نه د بتانو هغه نفرت پروت و. همدغه شان چې کوم دی نیک خویونه پکې وو. عزتمندو
عزتمندو په دې کې زموږ دپاره سبق دی چې موږ تاسو چې کوم دی دروغ ځان وساتو، دغه شانتې امانت کې خیانت نه کوو. دروغ دا یو ډېره غټه ګناه ده، دا د ګناهونو جرړه ده. نبی علیه الصلاة والسلام بل ځای کې فرمایي الصدق ینجي والکذب یهلک. رښتیا دا چې کوم دی کنجي ده، دا انسان ته لار ورکوي. والکذب یهلک، او دروغ چې کوم دی انسان تباه کوي، هلاک کوي. عزتمندو موږ او تاسو چې کوم دی په هر وخت کې رښتیا ویل پکار دي. که نن سبا موږ او تاسو وګورو په معاشره کې څومره دروغ ویلی کېږي، په کاروبارونو کې دکانداران دغه شان چې کوم دی غټ غټ ډیلران څومره دروغ وایي د خپل دنیا د لږ چې کوم دی ګټې دپاره، د یو څو روپو ګټو دپاره هغوی چې کوم دی خپل آخرت تباه کوي. نو عزتمندو موږ او تاسو چې کوم دی نن نه پس دا عزم وکړو چې موږ چې کوم دی نن نه پس دروغ به نه وایو او رښتیا به وایو. انشاءالله زموږ او ستاسو په ژوند کې به خیر راځي. کم کاروباریان دي هغوی ته هم خاص دی چې تاسو دروغ مه وایئ، لږ وګټه خو چې کوم دی په رښتیا باندې وګټه او صحیح وګټه. انشاءالله الله تعالی به تا ته په هغې کې برکت اچوي. او دغه شان